گناہ ہر ځای کې گناہ ده او هر ځای کې د هغې نه نفرت پکار دی. نو که چېرې فرض که تاسو ماشومان د خپل یو ملګري نه که هغه ناسوار کوي که هغه سیګرټ کوي او د هغې نه پس په بره باندې که غرض ګناه کوي او تاسو ټولو ترې نه نفرت وکړو، زما په خیال باندې موږ چې کوم د کامیاب ژوند په طرف باندې روان یو. بیا پاتې شوله د لاس په ذریعه باندې د نیسلو یا د سپېړې یا دغه ته د ګریوان ته اچولو دپاره د هغې دپاره د معاشرې د سمیدو دپاره الله پاک موږ له اختیار را کړی دی او دا پولیس محکمه یې رالیږلې ده. زمونږ خپل ځاني کوشش دا وي چې یو سړی جرم کوي، خاص کر منشیاتو، موږ د هغه سره یو پیسه رعایت او ګزاره نه کوو او په دې لږ وخت کې داسې خلکو ته موږ لاسونه واچول چې دا خو زما اندازه ده چې د ټوپۍ خلک به ډېر وي که تاسو د دې کوټې نه د دې پټاکړې نه د دلته نه لرې نه وئ. انشاءالله په دې لږو ورځو کې د ټوپۍ خلکو ته به هم پته ولګي چې کم خلک دی هغوی منشیات چې کوم دی خرڅوي یا د منشیاتو په دنده کې ملوث دي او د هغوی آمدن د هغه ځای نه دی. نو زما دا فرض دی او زما ستاسو د ماشومانو سره دا وعده ده چې به زه تاسو ته ښیم چې سبحان الله به د هغه سره څه کار کوي. آپ کی عزت پامال، آپ کا مالی نقصان، آپ کے والدین کی جو محنت ہے، یہ جو بچہ ہے 16 سال کا، اس کے پیچھے والدین کی 16 سال کی محنت ہے. اس 16 سال کی محنت پر اور ان کی امیدوں پر آپ نے پانی پھیر دیا. تو اس لیے اس چیز سے آپ نے بچنا ہے. اسی کے لیے یہ بھی حضرات آئے ہیں، ہم بھی آپ کو وقتاً فوقتاً یہی چیزیں آپ کے سامنے شیئر کرتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس شخص کو ایک گناہ کے بارے میں علم نہ ہو، اکثر و بیشتر وہ اس میں مبتلا ہو جاتا ہے. تو اس گناہ کے بارے میں یہ آپ کو بتا رہے ہیں، اس کو خوب غور سے اور توجہ سے سن. اور اس کے لیے جو سب سے آخر میں انہوں نے اکثیر بتایا، علاج بتایا، وہ یہ ہے کہ اپنے اساتذہ کا، اپنے والدین کا ادب و احترام اور ان کا کہنا مانیں. وہ آپ کو جس طرح چلائیں آپ اس طرح چلیں. انشاءاللہ یہ جو 9th 10th فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر، یہ جو 4 کروشل سٹیجز ہیں، یہ آپ کی زندگی کے بہت آسانی سے گزر جائیں گے اور لائف ٹائم آپ انشاءاللہ خوش رہیں گے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حوالے سے اچھی صحبت اور بری صحبت کی ایک مثال دی ہے. اگر تم لوگ اچھی صحبت اختیار کرو گے ان سب برائیوں سے بچ جاؤ گے، ان سب گناہوں سے بچ جاؤ گے. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس نے اچھی صحبت اختیار کی، اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک پرفیوم والے کے پاس آپ بیٹھ گئے. ہو سکتا ہے آپ اس سے کچھ پرفیوم خرید لیں، خریدا نہ تو اس نے کھولا اور تھوڑا سا آپ کو لگا دیا. یہ بھی نہ کیا، آپ وہاں پر جتنی دیر بیٹھے رہیں گے خوشبو آپ کو آتی رہے گی. تو نیک صحبت سے آپ نے کوئی بھی فائدہ نہ اٹھایا، آپ گناہ سے بچے رہیں گے. سب سے جو کم درجہ ہے، آپ اچھائیوں کو بھی اختیار کریں گے لیکن کم درجہ یہ ہے کہ آپ گناہوں سے بچے رہیں گے. ټول نه اهم خبره چې د انسان په ژوند کې د انسان د فیملی والا، د کور والا، د مور پلار یو ډیر غټ حیثیت دی. نو د ده د لاسه د دې منشیات عادي شخص د لاسه د ده ټوله فیملی سفر کېږي، د ده ټوله فیملی بیا چې کوم دی نو د رسوایۍ او ضلالت زندگی تېروي. د ده د لاسه خلک د ده مور پلار، د ده د فیملی چې څونه خلک دي هغه ټول چې کوم دی یادوي، وایي دا ټول دا د دوی پرورش کې. نو خلک بیا ستا مور پلار یادوي چې بھائی دا د دوی پرورش کې فرق و. ستا اساتذه کرام یادوي چې بھائی د ده چې کوم دی نو اساتذه کرام تربیت او پرورش ټیک نو چې بھائی د دې سټیج ته راورسېده.